الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. القاعدة الرابعة سلورما قاعدة بالقواعد الأصولية أغدا كل ما طلبه الشارع على غير وجه الجزم فمندوب. قاعدة سنغدا كل ما طلبه الشارع على غير وجه الجزم فمندوب. د قاعدې تشریح دا ده، ګوره مندوب کې دو شیزونه وي. مندوب کې څه یا لکه دو شیزونه وي. یو په هغه کې طلب مندوب کې هم طلب شوي وي. لکه مخکې به د حصر کې مونږ ویلي وو چې مندوب طلب به یا جازم او یا غیر جازم. هلته مونږ ویلي وو که نه، طلب الفعل یا جازم او یا غیر جازم. نو کم کله چې طلب الفعل غیر جازم وو نو هغې ته مونږ مندوب ویله. هغې ته څه ویله؟ مندوب ویله. نو مندوب دې ته ویل کېږي چې هغې کې یو طلب وي، دویم طلب علی غیر الجزم. صحیح ده که نه؟ طلب څه یې هلکه علی غیر الجزم. مندوب په لغت کې چا ته ویل کېږي؟ مندوب په لغت کې د ندب نه دی. ندب بمعنی دعا. مندوب په لغت کې چا ته ویل کېږي؟ دعا ته ویل کېږي. اصطلاح کې مندوب ویل کېږي ما طلبه الشارع طلبا غیر جازم، چې شارع د هغه طلب کړي. کم طلب؟ طلب غیر جازم. مندوب ته نور نومونه هم ویل کېږي. مندوب ته نور نومونه هم وایي، لکه اسماء المندوب هغه ته ویل کېږي. اسماء المندوب کم کم دي. دې ته مندوب ته سنت هم ویل کېږي. سنت د جمهور په نسبت باندې سنت او مندوب دا یو شی دی. څه شی ته لکه سنت او مندوب یو شی دی. په نسبت د احنافو باندې سنت هغه سنت او مندوب کې فرق دی. هغه سنت او مستحب جدا جدا شیزونه ګڼي. څه ګڼي هلکه؟ جدا جدا شیزونه ګڼي. خو جمهور دا وایي چې دا دواړه یو شی دی. دې وجې نه کله هم چې په کتابونو د جمهورو کې مندوب لفظ راشي نو هغې نه به ته مستحب مراد نه وي، بلکې مستحب نه هغې نه څه مراد وي؟ سنت او مستحب د ټول یو شی مراد وي. پوه شو که نه؟ مندوب ته دویم نوم مستحب ویل کېږي، بل نافله هم ویل کېږي، مرغوب فیه هم ورته ویل کېږي، تطوع هم وایي. څو نومونه شو؟ څلور پنځه نومونه شو. تطوع، مرغوب فیه، نافله، مستحب، سنه. دا د مندوب څه شی دی هلکه؟ نومونه دي. مندوب کې یو تعریف دی که نه، او یو ثمره د مندوب ده. ثمره د مندوب څه شی دی؟ هغه دا ده چې ما یصاب فاعله امتثالا. څه شی دی هلکه؟ ما یصاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تارکه. پوه شئ؟ دا مندوب چې کوم دی د دې فاعل چې کوم دی امتثال سره هغه یصاب کېږي، یعنی فاعل ته ثواب ملاویږي کله چې د امتثال وکړي. امتثال پرون مونږ ویلي وو، امتثال دې ته ویل کېږي ته نیت وکړې، شرعي آداب و خیال وساتې، دې ته امتثال ویل کېږي. پوه شئ که نه؟ او دغه شانتې ولا یعاقب تارکه، که چېرته تا پرېښوستو نو ته ګناهګارېږي نه. که چېرته تا پرېښوستو نو ګناهګارېږي پې نه. دا بېله خبره ده چې مندوب دوه قسمه دی. مندوب څه شی دی هلکه؟ دوه قسمه دی. د جمهور هم د مندوب یو تقسیم کوي، خو هغه داسې ضمني شان تقسیم دی. دې وجې نه د احکام تکلیفیو کې وجه د حصر کې هغه نه ذکر کوي. یو مندوب هغه دی چې هغې ته مندوب مؤکد ویل کېږي. مندوب مؤکد ویل کېږي، لکه احناف سنت مؤکده وایي، سنت غیر مؤکده وایي، مستحب وایي، او دا شیزونه جوړوي. پوه شو که نه؟ نو جمهور هم داسې وایي چې یو مندوب مؤکد دی. مؤکد دا مطلب یعنی د هغه پرېښودل نه وي په کار. پرېښودل چې کوم دی هغه نه وي په کار، بلکې هغه پرېښودونکی سړی بېباکه ګڼلی کېږي. د هغې پرېښودونکی څه ګڼلی کېږي هلکه؟ بېباکه ګڼلی کېږي. دا به شاید درستو قواعدو کې هم راشي چې د هغه مثال څه شی دی. هغه مثال دا دی لکه سنن رواتب. څه شی شو هلکه؟
سنن رواتب شو دا کم سنتونه چې نبی صلی الله علیه وسلم همیشه د پاره کړی دي صحیح دي کنه او ترک نه دا کړی ما سوا د سفر نه یا د شذن دا شنو څه د سنن رواتب دي جمهور په نسبت باندې دغه ویتر څه دی مندوب مؤکد دی ویتر څه دی لکه مندوب مؤکد دی د ویتر پر خودل نه دی پکاره سحر سنت چې کم دی هغه مندوب مؤکد دی تحیت المسجد چې کم دی هغه مندوب مؤکد دی دا غیر پر خودل نه ځکه چې په دې باب کې خو اختلاف دی او بل د نبی صلی الله علیه وسلم دوام او استمرار په دې باندې دلالت کوي پوه شئ دا د مندوب هغه تقسیم شو مندوب څنګه پیژني اشیاء چې هغه شیزونه چې هغه باندې مندوب پیژندل کیږي صيغ المندوب چې کوم ورته ویل کیږي هغه کم دي صيغ المندوب ټول نه اولنې صيغه د مندوب هغه ده چې صيغه د امر وي خو قرینه صارفه راغلي صحیح ده کنه قرینه صارفه راغلي هغه امر د وجوب نه مستحب استحباب ته اړي پوه شئ کنه یو امر پاکه کې قرینه صارفه راغلی چې قرینه دغه امر سنه د وجوب نه استحباب ته اړي پوه شئ کنه داغه مثال قران کې الله رب العالمین ویلي چې فکاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا تاسو مکاتبه کوي دي غلامانو سره ان علمتم فيه خير که تاسو دې کې خیر مونږ خیر تاسو ته معلومیږي پدې کې ګور فکاتبهم امر دې کنه امر دې پر د وجوب خو لیکن په اجماع د صحابه صحیح دې کنه امر د پر د وجوب نه دی په اجماع د صحابه څه شي دی لکه امر د پر د وجوب نه دی څنګه ولې امر د پر وجوب نه ګور د آیت نازل شو ډیر صحابه خپل غلامانو سره بیا مکاتبت نه کړي او سره د دې چې شریعت په هغه باندې نکیروم نه کړي چې تاسو ولې دا کار نه کوئ پوه شئ کنه سره د دې چې شریعت وحی نازلې ده نبی صلی الله علیه وسلم وو خو بیا مکاتبت نه کړي نو فکاتبو امر د پر څه دی استحباب دی پوه شئ کنه دغه شانتي د رکعتین قبل المغرب د مثال د هغه چا د پر چې امر راغلی او قرینه صارفه هغه وجوب نه استحباب ته اړولې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي په حدیث کې راغلی دي چې صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب دریم پیری وای لمن شاء څه لمن شاء اوس لمن شاء څه شو قرینه شو لدی د پاره چې د مخکینی امر د پاره د وجوب دی لکه استحباب دی مخکینی امر د پاره د څه دی استحباب د قرینه صارفه ده او د قرینه وجوب نه استحباب ته حکم اړولې ده پوه شئ کنه دغه شانتي تأخير الوتر الى اخر الصلاه الى اخر الليل صحیح ده کنه تأخير الوتر الى اخر الليل دا درې مثال دی د هغه چا چې امر راغلی د وجوب د پر او بیا قرینه صارفه هغه اړولې خوش لکه څنګه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی اجعلوا اخر صلاتكم وترا بالليل وترا چې نبی صلی الله علیه وسلم تاسو خپل اخره مو سو ګرځوي لکه وتر ګرځوي پوه شئ کنه ولیکن بیا صحیح حدیث کې راغلی د ابو هريره څخه روایت ده چې اوصاني خلیلی بثلاث نبی صلی الله علیه وسلم ته درې شیزونه باندې هغه وصیت کړی دی یو څه شی دی وان اوتر قبل ان انام ته دې کنه چې زه وتر کوم مخکې دې نه چې زه ودشم صحیح ده کنه ودا کېدو نه مخکې یعنې زه وتر کوم پوه شئ ان پوه شئ لکه نور مثال نو مشته دی مړه پوه شئ دویمه صیغه چې په هغې باندې امر معلومیږي دا مندوب پیژندل کېږي هغه فعل د نبي صلی الله علیه وسلم دی افعال د نبي صلی الله علیه وسلم د مختلف اقسام لري څه شي دی لکه فعل د نبی صلی الله علیه وسلم دلالت کوي په څه باندې لکه په استحباب باندې په ندب باندې په سنتیت باندې څه دی کوم تعبیر څه کوي نو افعال د نبی صلی الله علیه وسلم خو ډېر اقسام دي خو دا به وروسته راشي چې فعل د نبی صلی الله علیه وسلم کې خو هغه افعال چې هغه افعال شرعیه وي کما فعل لکه افعال شرعیه وي افعال شرعیه هغې کې اصل څه شی دی لکه استحباب او ندب دی پوه شئ افعال شرعیه لکه نبی سواک شو نبی صلی الله علیه وسلم مسواک والے دی پوه شئ که نه نبی صلی الله علیه وسلم کله چې
خاص کر کې شپې مسواک وهل شو یا د کوم ټیمونو کې نبی صلی الله علیه وسلم مسواک وهلی دی نو دا فعل د نبی صلی الله علیه وسلم دی او دا څه شی دی استحبابا دلالت کوي. دغه شانتې د نبی صلی الله علیه وسلم اودس کړی دی د وروستو د قی نه. نبی صلی الله علیه وسلم اودس کړی دی څه نه قی نه الټی نبی صلی الله علیه وسلم وکړله بیا اودس وکړو. د حدیث د ثوبان رضی الله عنه کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي قاء ثم توضأ. صحیح دی که نه؟ نو اوس توضأ مجرد فعل دی داسې به نه وی چې په الټی باندې اودس ماتېږي پوه شوې که نه. نو دا الټی باندې اودس نه ماتېږي بلکې الټی نه وروستو اودس کول څه شی دی لکه مستحب دی ځکه چې نبي صلی الله علیه وسلم مجرد فعل دی مجرد فعل دلالت په استحباب کوي پوه شوې که نه. دغه شانتې صلات علی الراحله فی السفر هغه صلات چې هغه ګورې دغه من غیر الفریضه فرض نه ښه فرض نه ماسوه نور منځونه په سورلی باندې کول دا اوس مستحبه طریقه ده نبي صلی الله علیه وسلم سنت طریقه ده پوه شوې که نه هغه کړي دي ها نو مستحبه طریقه ده ښه ده. او بل دغه شانتې نور چیزونه دي ما نبي صلی الله علیه وسلم سهار کې سورې اخلاص لوستلی سورې کافرون لوستلی دی دا مستحب طریقه ده کله کله لوستل پکار دي. دغه شانتې نور تقلیب الردا شو په استسقا کې دغه شانتې اعتکاف شو په رمضان کې اعتکاف هم ور مندوب دی ښه دا چې څوک چې اعتکاف ته وجوب قول کوي دا صحیح نه دی صحیح دی که نه اعتکاف فرض کفایه دی کوو نه کوو ټول کلي باندې عذاب بلوي هېڅ عذاب نه وي ښه دا دروغ دی پوه شوې. ښه درېیم شی چې په هغې باندې مندوب معلومیږي هغه ذکر د فضیلت د عمل دی بغیر د امر نه پوه شوې که نه او بغیر د نفي د ایمان نه. یو فضیلت نبی صلی الله علیه وسلم د یو فعل ذکر کړي پوه شوې که نه خو په هغې کې هغه فضیلت نه وروستو امر نه وي پوه شوې هلکه په هغه فضیلت نه وروستو امر نه وي ځکه چې که فضیلت نه وروستو امر وي نو بیا خو امر د وجوب دپاره بیا خو دا شی واجب وي لکه مانځه فضیلتونه څومره راغلي دي خو مانځه نه وروستو اقیمو صلات امر شته ده که نه دې وجې نه مونځ خو مندوب نه دی دا وجه بغیر د امن او بغیر د نفي د ایمان نه چې هغې د نفي د ایمان نه وي شوي پوه شوې که نه په هغه عمل بل ځای کې نفي د ایمان نه وي شوی نو دا دواړه قرینې دي په دې باندې چې دا عمل څه شی دی دا مندوب دی پوه شوې هلکه دا څه شی دی هلکه مندوب دی. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې من بنا مسجدا لله بنا الله له مثله فی الجنه پوه شو عثمان رضی الله عنه مشهور حدیث دی. نو اوس وګوره بنا د مساجد څه شی دی مندوب دی مستحب دی پوه شوې که نه. دغه شانتې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تعجیل الفطر یعنی مخ وختي روزه ماتول روزه کې تعجیل کول دا څه شی دی هلکه دا مستحب دی دا څه شی دی هلکه مستحب دی. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر صحیح دی که نه تر څو پورې چې دوی په فطر کې تعجیل کوله نو دا خلک په خیر باندې پوه شوې هلکه. دغه شانتې 12 رکعات نبي صلی الله علیه وسلم کړي دي د ورځې پوه شوې که نه هغه سنن رواتب شو دغه شو نور شیزونه شو دا شی ښه. څلورم چیز چې په هغې باندې دغه معلومیږي هلکه مندوب چې په هغه باندې پېژندل کېږي هغه څه شی دی هغه تصریح بلفظ سنه صحیح دی که نه لفظ سنت باندې تصریح وکړي قول صحابي دا ووایي چې من السنت کذا پوه شوې که نه یا دغه شانتې نور من السنت یا دغه شانتې نور الفاظ ووایي چې هغه سنت دغه تقریر دغه مرفوع حکمن کې داخلي پوه شوې که نه هغه شیونه هغه څه شی دی قول د نبي صلی الله علیه وسلم دی د هغې مثال والا نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وسننت لکم قیامه پوه شوې که نه ما د رمضان د تراویح قیام تاسو لپاره سننت سنت ګرځولی دی پوه شوې که نه سنت ګرځول څه مطلب دی دا مستحب دی پوه شوې که نه. دغه شانتې عبدالله بن عمر حدیث دی هغه وایي چې من السنة الصلاة د سنت د مانځه نه دا ده چې ان تضجع رجلک اليسرى وتنصب اليمنى پوه شوې که نه چې ته به قاعده کې یو وخت به ودرې او بل باندې به کښېنې پوه شوې دا د سنت طریقې نه. دغه شانتې نور حدیثونه دي مړه په هغې کې راغلی دي ها. پنځم چې سنت معلومیږي هغه مندوب معلومیږي هغه بعضې هغه شیزونه دي چې هغه کې کله چې وجوب یو شریعت یو حکم منسوخ کړي که نه شریعت یو حکم منسوخ کړي
هغه نسخ نه رستو مندوب د هغې باقي پاتې کېږي. پوه شوې لکه شریعت یو حکم منسوخ کړي نو هغه نسخ نه رستو استحباب باقي پاتې کېږي. پوه شو که نه؟ لکه مثال وضو مما مست النار، اودس هغه څه شي نه چې هغه اور مسه کوي. دا مخکې دغه و که نه، مخکې د دې باندې اودس ماتېده، څه شی کېده ماتېده. ښه کله چې دا حکم منسوخ شو استحباب اوس هم باقي پاتې دی. استحباب څه شی دی لکه اوس هم باقي پاتې دی. اوس که څوک مثال طور مما مست النار وروسته اودس وکړي دا استحباب باقي دی. پوه شئ که نه؟ دغه شانتې عاشورې روژه فرض وه، صحیح دی که نه؟ نبي صلی الله علیه وسلم فرض کړې وه. بیا چې رمضان فرض شو نو عاشورې روژه څه شوه منسوخه شوله، صحیح دی؟ خو اوس د عاشورې روژې باندې دغه کول نیول دا څه شی دی؟ استحباب دی، دا مندوب دی. پوه شئ که نه؟ او هغه وجوب یې منسوخ شوی دی خو هغه استحباب یې باقي پاتې شوی دی. پوه شئ که نه؟ خو دا په ټولو کې نه ښه دا قاعده داسې عامه نه ده، دې کې به لږ احتیاط کوي. پوه شوې لکه دې کې به څه کوې لکه لږ احتیاط به کوې. ښه څو شو؟ دا درېیمه څلورمه قاعده شوله، څلورمه قاعده شوله.